که ستاسو کې څوک د معاشي پریشانۍ کې مبتلا وي، مال نشته، نن سبا خو در سره مال نیسو ګرمه سلام هم نه کوي، نو مال هم ضروري دی، حلال مال. هر سړی غواړي چې ما سره مال وي، حلال موټر مې وي، بنګله مې وي، ښه مزېدار کور مې وي، نوکران راته ګرځېدی. انشاءالله العزیز دومره مال به الله دیر کړي، خو بس یقین مضبوط کړئ او تلفظ ټیک کړئ، وظیفې طریقه زده کړئ، 5 وخته مونځ کوئ، حلال طلب کوئ، حرامو نه ځان ساتئ. ته وګوره که تا ته الله مال یره تر 2 پوښتو پورې به ستا پورې کې څوک غریب دي انشاءالله. که تا دې باندې عمل شروع کړو، وړه غونې وظیفه ده، بس صرف او صرف وړه غونې وظیفه د ماښام مونځ نه پس کول دي. او ته وګوره چې ستا زندګي بدله نه شوه، بیا ما ته وایه، بیا زه ذمه دار یم. که ستا غربت ختم نه شو، غریبي دې ختمه نه شوه، رزق تنګي دې ختمه نه شوه، بیا ما ته وایه، بیا د زه ذمه وار یم. خو عمل ستا کار دی، عمل ستا په ځای زه نشم کولی. آسان عمل دی، 5 وخته مونځ خو شرط دی. 5 وخته مونځ کې یو مونځ هم که د قضا کو وظیفه به دې سر نه کوي، رزق حلال طلب به کوي، حرامو نه به ځان ساتي. او بیا شروع که الله سره 1 نمبر دا چې الله سره ګوره مونږ باندې اکثر دا مشکلات څه دې وجې راځي، د مونږ د ګناهونو په وجه. نو اول به مونږ توبه وباسو، استغفار وکړو، بیا وظیفې خوند ته وګوره، بیا وظیفه خپله کار کوي، ځکه چې الله در نه رضا شو. وظیفه کې اثر څوک اچوي؟ الله. نو اول به الله سره واسطه جوړه کړو، ګناهونو نه به توبه وباسو، او بیا به مونږ څه وکړو؟ بیا به داسې وظیفه شروع. وظیفه به څه شروع کړو؟ د ماښام مونځ نه پس به 11 پیرې د ایلاف قریش صورت معمول جوړ کړو. 11 پیرې صرف 11 منټه، 10 منټه هم پرې نه لګي، ما 15 منټه او پسې هم ولګي، 15 منټه هم ما ډېر یاد کړ، 3-4 منټه کې ویلی شي. 11 پیرې او الله الصمد به 101 پیرې، 101 بار. او بیا ان اعطیناک الکوثر صورت دی، هغه که ماسخوتن خوښوي که ماښام خوښوي، هغه به 133 پیرې. ته دا معمولات شروع کړه، انشاءالله په څو ورځو کې به انشاءالله ستا معاشي پریشاني ختمه شي. تا ته به مال داسې ځای نه راځي چې ستا په خپله وهم ګمان کې نه راځي، خیال او خوب کې به دې هم نه لیدلی، په دوربین کې به دې هم نه لیدلی داسې خوشحالي، داسې مال حال، داسې سکون چې تا ته به انشاءالله د دې په وظیفې په خاطر سره میلو شي. الله دې ټولو مسلمانانو پریشانۍ ختمې کړي، الله دې موږ ټولو زړونو ته سکون، اطمینان او خوشحالۍ نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.